جاءكم من الله نور فتحقیق راغلی ستاسو لپاره د الهي د جانب نه نور چې نبی علیه السلام دی وکتاب مبین او کتاب ښکارا مبین د حلال او د حرام. اکثر مفسرین دلته وایي چې دا کې تفسیر نه دی، مراد د نور د نبی علیه السلام دی، مراد د کتاب نه قرآن کریم دی. او روایت د مصنف عبدالرزاق دی چې اول ما خلق الله نور نبی کا یا جابرو، اے جابر صاحب اول چې الہ پیدا کړی دی نور د نبی ستاره. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نورم دی او بشرم دی. او طالبان دوی ته که آیت وایم دومره تسلیف نه کیږي، که حدیث ورته وایي دومره نه کیږي، که کتابونه ورته پیش کړم دومره نه کیږي. خو دا مدون فنون نه دي چې دې کې د کتاب حواله ورکړي نو ډېر ورته رانیخ شي، ځکه هغه ورسره یې نوري نه. میر زید که چا ویلی وي، میر زید د هغې یو شرح عبدالحی لکنوي صاحب لیکلی د میر زید سره یو ځای چاپ ده، التعلیق العجیب لحل حاشیة شرح منطق التهذیب. تاسو د تهذیب متن وګورئ، په هغې کې ویلي نورم به الاقتداء یلیق، نورم به الاقتداء یلیق، نور دې چې اقتدا ده پسې لایقه ده، دا یې ویلي دي. نو په دغه نورن باندې تفصیل کوي، په نورن باندې څه وایي تفصیل پې کوي، او په دې تفصیل کې وایي چې ونورا به الابتداء يليق فالمراد منه ذاته صلى الله عليه وسلم لأن ذاته كان نورا من الرأس إلى القدم. ذات نبی علیہ السلام سرنا قدم پوری نورو، ولذا لا يرى ظله. دا وجه وجه د نبی علیہ السلام سورې نه ښکاري دا خبره یې بګې کړې. تر وخته پورې ما وی چې دا به یو ضعیف قول وي چې د نبی علیہ السلام سورې نه و، خو دې نه انکار مه کوئ. په دې باندې تقریبا 30 حوالجات ما پیدا کړي دي چې علماء دا قول کړی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سورې نه و. او دلیل په دې خبره باندې اولنې روایت د حضرت عثمان صاحب دی چې حضرت عثمان صاحب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ما جعل الله ظلك على الارض، ستا دا سورې الہ په ځمکه نه دی اچولی دې لپاره چې خلک پرې کافران پرې قدمونه کېنوي. دا عثمان صاحب نبی علیہ السلام ته مخامخ وایي چې ستا دا سورې په ځمکه ځکه نشته چې تا باندې کافران قدمونه کېنوي، ځکه ستا سورې نه دی پرې ځمکې ته. بیا په هغې باندې جلالدین سیوطي صاحب او د عمده علماو اقوال دا شته دي چې د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم سورې نه و. او قاضي عیاض رحمت الله علیه په شفا کې هم دې طرف ته زور کړی دی چې د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم سورې نه و. نو که دا څوک وایي چې د پنجاب بریلیانې وایي نو که بریلیانې ورته سمه خبره کوي خو منو به یې که نه وایي دي. نو مونږ خو دې نه وایي چې بریلیانې وایي، مونږ دې نه وایي چې جلالدین سیوطي صاحب ویلي دي، مونږ دې نه وایي چې حضرت عثمان صاحب ویلي دي، مونږ دې نه وایي چې عبدالله ابن عباس صاحب پر یې قول موجود دی. مونږ د دې نه وایو چې قاضي عیاض شفا کې دا ویلي دي. نو ډېرو کتابونو په دې باندې حوالجات موجود دي، نو که بریلیانې وایي دي که نه. مصدر تیر شو لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، دشمنی د قوم دې مجبور تاسو دې ته نه کړي چې عدل پرېږدئ. اعدلوا هو اقرب للتقوی. ته اوس د بریلي په دشمنۍ کې دومره راغلی چې سمه خبره به یې نه منې، سمه خو به یې منې، غلطه به نه منې. نو دا خبره چې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم نور و بشر دی دا صحیح خبره. نورانیت نه به انکار نه کوي، بشریت نه به انکار نه کوي. او دا چې د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم سورې نه و، نو دې کې هم د علماء معتمدو فتوی موجودې دي او د صحابه کرامو اقوال پکې دي، د دې نه هم چې انکار نه دی پکار. نو قد جاءت من الله نورا، دا نور دی. مراد د نور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی او کتاب مبین نه قرآن کریم.